خوږک د غره په لمن کې د ډېرو غړیالیو پښتنو ښار چمن کې راغونډ سو د ډېرو درنو ټبرونو درنو سپین ږیرو ځوانانو مشرانو کشرانو ډېره د خوشحالۍ خبره ده ډېره د خوشحالۍ خبره ده چې د چمن ولس په ډېر لوی تعداد په ډېره لوی اراده د خپل ولس سره پورته سوو رهبرانو په مشرۍ کې سره راغونډ شوي دي او خپل روا حقوق غواړي پر دې باندې چې موږ هر څوک وایي خیرات کو لږ دي چې هر څوک خیراتونه وکړو لږ دي د ولسونو اتفاق د بري زیری وي لږ خپل تنظیم وساتئ زه ته زیری درکوم چې ته یې غواړئ هغه به خلک مني پښتانه وایي چې کلي په نامه لري یو خوی تر نورو ښه لري دلته چې تاسې هر څوک یاست دا مشران تاسې اوس د لکونو انسانانو یا د زرګونو انسانانو په نمایندګي غږیږئ هر لفظ به ډېر په احتیاط استعمالوئ هر لفظ کږه خبره ستغه خبره سپکه خبره ستی و دې روا زورور تحریک ته نقصان رسوي نارې به کېدې محمود نه راځي محمود املا ماته شي نه راځي څنګه به نه راځي محمود نه راځي او محمود نه راځي غټې خبرې زما نه دي عادت که ته په دا مورچه کې مړ کېدې زه نه وم در سره زه پښتو پرېږدم داسې نه د عزیزانو حقونه غوښتل ګوره د دنیا پوهان دا وایي چې د زورور او د مظلوم جنګ په هغه وخت شروع شو چې مظلوم یا وکړ کلمه مبارکه دلته مفتیان ناست دي دلته ډېر زورور حافظان ناست دي ډېر لوی عالمان ناست دي د کلمې شروع د انکار ده دا انکار چې انسان زده کړي چې دا ستا کار نه منم دا په خپله یو ګام مخته تګ دی کلمه چې موږ وایو کلمه مبارکه موږ بغاوت کوو لا اله علما ناست دي لا اله معنا هیڅوک نشته د عبادت لایق سم بغاوت دی چې پوره یې نه کې لا اله معنا هیڅ نشته د عبادت لایق الا الله بیا له خدای محمد رسول الله بیا موږ کلمه پوره کوو عزیزانو په لوی سر کې موږ دلته ملګرو خبرې وکړې ما واورېدې چمن له زمانو د غړیالیو خلکو ښار اوسېدلی دی دلته به ډېر کم خلک خبر وي په 1929 کې خان شهید د ده مشر ورور حاجي عبدالسلام خان او د ده تربور ایوب خان په دغه کې وفات شو په کابل کې دوی خلک سره راټولول دا غوث الله چې نن غړمبېږي غوث الله دا رڼا ته له یو چا اخیستې ده دا رڼا له یو چا راغلې ده دلته عزیزانو چا غږ نسو کولی خان شهید د ده ورور یې پر دې جیل نه بوتلل چې تا په مسجد کې د قرآن کریم د یو آیات ترجمه په پښتو کړې ده بیا نو خبره څه وسوه غوث الله ستا په دې بختور یې ما پوښتنه وکړه خان شهید حاجي سلام خان اکا ایوب خان یې ونیول د هیڅ چا بې صلاح دلته په دا لوی مسجد کې د ملا مطلب مسجد و په دا کې خلک سره کښېنستل چې دا څه دي درې کسه زموږ عزیزان خالي د حق خبره کوي د پښتانه او دا خبره کوي چې دلته په فرنګۍ نه یي باچا دا ته خلک سره کښېنستل زه دعا هم درته کوم غوث الله او کلکه دوا هم در کوم
پر شان نه په سکونو کې در سره یم. دا کسان 18 یا 15 کسان سره کښېنستل. ملا خیر محمد اردوزی مشر. نن د بخت خبره بیا دا ده چې د دې لښکر مشر هم اردوزی ماما دی. ملا خیر محمد یې مشر و. 18 کسه په هغه کې شیزی. ما ډېر کوشش وکړ د ما سره ډایري و هغه نومونه به زه کول کوم د راوړم به یو خیرک و 18 کسو. ډاکټر ته به جی خیرک اشیزی پکښې و 18 کسه ګډ. دا به انشاءالله موږ راوړو. دغه د کوژک غر یې ونیوی. نن ته اندازه لږ نن موږ سال ته ورسېدو. معافي غواړم ته ګرد ما ورونه یاست. نن موږ ګرد په دې خوشحاله کېږو چې پلاني میجر سره ما چای وکړې. پلاني کپټن ما ته ټلیفون را وکړ. دغه غر یې ونیوی. دا د کوژک غر میجر پارلې کپټن فریر او یوه ښځه ورسره وه. پر دغه کوژک یې ونیوله بویې ته ریږله. دا لومړی چمن دا اعزاز لري. چمن کې اوسېدونکي ولسونه دا اعزاز لري چې په لومړي ځل د سیاست دپاره برمته وسوه. د سیاست دپاره چې تا زما 3 کسه نیولي دي چې دا را خلاص نه کوي. میجر فریر کپټن میجر نوم یې راسه هېر شو. میجر پارلې کپټن فریر ښځه ورسره وه. دا یې بوتله ریږله. بیا کیسه اوږده ده. زور وسو. افغان حکومت یې په کابل کې وویل چې ملا خیر محمد عمرګري زیاتوب یې کړی دی زموږ دغه راکړئ سړي. بیا پروپیګنډې وسوې عزیزانو. موږ پښتانه درانه خلک یو. پام کوئ عزیزانو. د خپلو خولو سره پام کوئ. هر لفظ خلک حسابوي. پروپیګنډې دا وسوې چې خدای مکه دا ښځې سره خلکو خدای خبر څه کړي دي. خدای خبر څه یې کړي دي. ښځه چې راله میجر ورسره کپټن ورسره هغې ویل چې زه بوتم. پر لارې یې د یو اوښبسه اوښ په زور واخیستی. زه تلای نه سوم. زه یې پر اوښ سپره کړم او په ریګ کې داسې وساتلم لکه خپله خور. عزیزانو د پښتنو یو نوم دی. 2 کیسه سوي دي په دې وطن کې. 2 یوه ښځه عجب خان افریدي غواکه د کوهاټ چاونۍ سه. هغه جګړه پر نوکري وه. هروالداري جمعداري دا د لیویز نوکري وه. هم د توره وکه ور واوښتی. یو سړی چې مړ سو پرنګی. ښځه یې بوته الیس نومېده. الیس یې بوتله. لاړ کابل ته افغانستان ته یې ورسوله. الیس هم چې راله ټول جهان ته دا خبر ورکړي چې دې سړي زه د دې غرو پر لارې ولاړولم. افغانستان کوم ځای ته یې ورسولم. په شپه او په ورځ یې زه داسې ساتلی یم لکه لور خور د کور زنانه. موږ دانه خلک یو. موږ لیوني نه یو. دریم کار د شمن ولس دا کړی دی. خاني شهید عبدالصمد خان اڅکزی ملګرو یوازې کړئ. تش پر دې خبره چې د ولوه سړی د خدای وروی ته وګورئ د پښتانه ګرد وطن په یوه صوبه کې راولئ. شاه احمد ژوندی دی. شاه احمد بل څه کوي. شاه احمد ژوندی دی که شاه احمد وفات نصر الله دی ورور. شاه محمد د دې ګواه و چې د دې ډي سي بوتلم. بیا پلاني خلکو سره کښېنولم. هغه وویل چې څه پیسې ته غواړې. ته خپلې هم لرې. خپلې پیسې لرې. توان لرې. نومونه یې زه نه اخلم. نور عزیزان شناخته چې د بل دغه دي. اسمت خان اسمبلۍ ته نه راپرېږدې. پیسې موږ درکوو. جاپان موږ درکوو. پلانی شی موږ درکوو. دا توره هم د شمن ولس وکړه. هر هیل پکښې و. په درزنو خلک ولاړ وو. په قومي اسمبلۍ کې د خان شهید د شکست بعد په دا چمن کې خلک کښېنستل.
ملیزی پکښې وو شیزی پکښې وو نورزی پکښې وو دا ریفشې جلا جلا خلک پکښې وو نصرتزی پکښې وو دا ګډ کښېنستل چې یار دا بده خبره د صمد خان زموږ د ولس دپاره خدمت کړی دی دا ګډ خلک کښېنستل صمد خان ته وویل ستا دې مبارک هغه یو صمد خان خانشید عبدالصمد خان ته یې اسمبلۍ له واستاوئ نن د هغه د سیاست په نتیجه کې د هغه د وینو په نتیجه کې په لکونو بچیان راپورته سوي دي دا د چمن انسان دی غوث الله ځان په دې خبر کا تا پر لپ نه پر شا تلای سي نه څوک بې وایسي لږ به موږ پام کوو موږ انسانان یو موږ مسلمانان یو زموږ دا ایمان دی قرآن کریم وایي ما ته د یوه نارینه او یوې ښځې څه پیدا کړي یاست موږ د آدم علیه السلام او حوا نه بچي یو عزیزانو په لوی سر کې انسان ورور دی یو د بل سره موږ ټول د یوې ونې شاخونه یو بیا قومونه څنګه جوړ سول الله پاک وایي چې ما د دې دپاره تاسې په قومونو او قبیلو کې وبېشلاست چې یو بل وپېژنئ بیا د نوې زمانې تعریف د قوم دا دی د انسانانو یو داسې ټولی چې یوه ژبه وایي یو قسم لباس اغوندي یو قسم یې رواجي یو قسم یې ناسته پاسته او د خپل استوګنې دپاره وطن لري و دې ته قوم وایي عزیزانو دا ډېره د خیر خبره ده زه په چمن کې و ټولو هغه علماو ته و ټولو هغه د مختلف پاچانو خلکو ته مبارکي ورکوم احترام یې کوم مولوي غني صاحب زوی حافظ مطیع الله د ډېر به نومونه زما نه یې زده هغو په خپلو خطبو کې د حق خبره کړې ده ملاتړ یې کړی دی موږ سلام ورته کوو ټولو ته موږ به دا کار په ګډه کوو زه د شمن مشرانو ته د قبیلو مشرانو ته خواست کوم همت یې کړی دی عزیزانو دا پرلت روان دی دا پرلت عزیزانو دا پرلت په نتیجې ورکوي پر دې به زه ډېرې خبرې نه کوم دا پرلت په نتیجې ورکوي خامخا به ورکوي خو لږ به موږ پام کوو سپکې خبرې پنجابی دی زنده باد بلوچ دی زنده باد سندی دی زنده باد موږ په یو دنیا کې ژوند کوو الله پاک په قرآن کریم کې وایي تاسې دغو ټولو ځایونو قدر کوئ چیرې چې زما نوم اخیست کېږي د دین په باره کې الله پاک به وایي چې لا اکراه فی الدین په دین کې زور نشته نو عزیزانو بیا د چمن خلک نورزی الکوزی دا ګډ زموږ عزیزان دلته واوسي تاسې جاپان ته ځئ تاسې چین ته ځئ تاسې چیرې ځئ تاسې چیرې ځئ هلته د انسانانو سره موږ مخامخ کېږو موږ به د انسانانو سره انساني رویه کوو موږ به د انسانانو سره هغه رویه کوو لکه انسان چې کوي یو عیسائی دی یو یهودي دی یو سیک دی یو مسلمان دی د مذهبونو نومونه چې اخلي دا ګنټې غواړي بیا به څنګه ګزاره کوو ته جهاز کې سپورې پر څنګ د یهودي ناست دی په چاړه یې ویې پر بل خوا سیک ناست دی پر بل هندو ناست دی وروره ته پوښتنه کوي چې څوک دی وایي پلانی زه یهودي یم زنده باد ته یهودي یې ته پوسه مذهب دې پوسه ته سیک یې ته پوسه مذهب دې پوسه ته هندو یې ته پوسه مذهب دې پوسه زه مسلمان یم زه غوث الله له غړی مسلمان یم یا دا بل ملګری ملیزی له غړی دا وش تقریر وکړي امیر محمد وروره زه له غړی فلانی مسلمان یم ګزاره به څنګه سره کوو ګزاره به داسې سره کوو چې زما د خاورو د مهاجت بېعزتي مه کوه ستا د ګرجې بېعزتي نه کوه زما په پګړۍ پورې مه خانده تاسې هره بلا غوسې زنده باد زما په ږیره پورې پښتانه ږیره ساتي نن عزیزان دا پرلت پر یو خاص خبره ناست دی موږ دا نه وایو موږ دا نه وایو فضل الرحمن اسفندیار ولی غفار خان ولی خان پلانی خان صمد خان دا موږ یو هم
پر ډیورلنډ لاین بې پاسپورټه نه یې اوښتي. موږ جاپان پر پاسپورټ ځو، موږ افغانستان پښتانه پر پاسپورټ ځو. دا خبره د دې ځای ده، د لارې ده. پر ډیورلنډ لاین باندې موږ و افغانستان ته 8 لارې لرو. 8 سره داسې لکه زموږ د بولدک ته خیبر هلته تورخم باندې، بیا چې راتېر سي بیا بنو خوست موږ لار لرو، بنوڅی سیده خوست ته تلای سي. بیا راځي وزیر راځي په واڼه کې، واڼه په پاکستان کې ده، بیرمل په افغانستان کې دی. داسې لکه دا څنګزی و نورزی و الکوزي چې دلته پراته دي هلته پراته دي. دا هلته لار لري، دا درې. بیا غلام خان دی، بیا پسې راځه دلته راورسېږي کمردین ته. کمردین مخامخ غزني ته لار لري لکه دغه چې برابرېږي. بیا راځي بادیني کاکړان دي، لغونه یا کا ډېر بهادر سړی و، هغه اوس کسټم هاوس جوړ کړی دی، دا کاروبار شروع دی. بیا پر کدنې باندې یا که بل ځای موږ وغواړو پښین ته لار پرې کېدای شي. بیا بله لار دا ده. موږ دا نه غواړو، موږ دا نه وایو. زموږ ډیورنډ لاین په 1893 کې انګریز کښلی. دا واورئ ښه ځان په پوه کوئ. په 1893 کې انګریز کښلی دی. بیا چې پاکستان جوړ سو بیا د 1900 پورې پر دې لاین زموږ ګډ ولسونه بلوڅ پکښې زیدان یې راواخه، بیا راځه تر کونړونو پورې د خیبر د دروازې پورې. دا ټول ولسونه عزیزانو ګډ غلجی دورانۍ، موږ ګډ پونده وو. دا لاین چې وکېږ موږ دلته پاتې سو، زموږ عزیزانو مځکې هلته پاتې سوې. ما پرون په دغه کې مو وویل زه د پښتانه حساب کوم. بړیڅ یو قبیله ده، د بړیڅې په دې خوا زما خیال 2000 ایکړ مځکه نشته، لیکن د ډیورنډ لاین په هاخوا 15 میله د بړیڅې وطن دی. بیا د شمشوزۍ دی، بیا د غبیزۍ دی، بیا د ملیزۍ دی، بیا د اشیزۍ دی، بیا دلته راسه نورزی او اڅکزی موږ ګډ سره تللي یو. خدای خبر در کومه ځایه پورې پر مخ کیرل دی، بیا سلیمان خیل دی، بیا څوک دی. موږ دا وایو او انشاءالله که خدای کوله پاکستان به در خدای جاریږي، دا به مني. زموږ هغه لغړیان، هغه غریب خلک چې د ښاره پورې ځي یا د تخته پله پورې ځي، ولاړ سي ټایر راوړي، د دې خوا یو ټیم غړي یوسي، په دې باندې خپل بچي ساتي. دا روزګار به لکه پخوا چې زموږ دا وو، موږ ته به خامخا خلک را خلاصوي، په ښکنځلو نه، په اتحاد او په اتفاق خامخا به را خلاصوي. او زه دا وایم د یو حکومت لخوا که تحصیلدار وعده وکړي، تحصیلدار دا د ګرد حکومت د ګرد ریاست وعده ده. د دا اوس حکومت د مخه چې کوم حکومت و، د دا نن حکومت د مخه چې کوم حکومت و، شاه محمود قریشي وزیر خارجه و، عمران خان وزیر اعظم و، د ISI مشر فیض حمید، دوی ولاړو. د کسټم مشران ورسره وو، د تجارت مشران ورسره وو، د اقتصادیاتو مشران ورسره وو. هلته یې د افغانانو سره مجلس وکړي په ارګ کې، دا ګرد ناست وو. دوه د دې خوا هم د تاجرانو 2 نمایندګان ورسره وو، د هغې خوا هم. هلته چې مجلس سره وکړي پر دې سره متفق سو، دا اتفاق سوی دی. دا فیصله د ISI، د MI، د وزیر خارجه، د کسټم، د MBR، د اقتصادیاتو، د ماهرینو، د تجارانو، د نمایندګانو په مخ کې دا فیصله دوی وکړه چې د کندهار او د کوچي په کمپیوټرایز شناختي کارت او کمپیوټرایز دغه چلیږي تذکره. دا فیصله سوې ده د دې حکومت تر جوړېدو 6 میاشتې مخکې. دا جګړه پر دې وه
چې د ملا محمد عمر صاحب زوی یعقوب خان مولوي یعقوب صاحب او نورو د افغانستان مشرانو ورته وویل چې د کندهار ته لوی کندهار معنا واخلي. په لوی کندهار کې 15 ولایت راځي، هلمند هم کې راځي، دا بل هم راځي، فراه هم راځي. هغه ورته وویل زموږ د دې خواج خلک تللي وو، هغه وویل کندهار او کټه دا فیصله سوې ده د دې پر لټ چنګار پر دې خبره دی چې د کوچي او کندهار پورې چې د چا څه کمپیوټرایز شناختي کارت و د چا څه کمپیوټرایز تذکره وه پر دې فیصله سوې ده. موږ دا فیصله خامخا غواړو، خامخا بیا او کې نه کېره ور دا ډېر خلک دي. اوس سړی خدای ته وګوره، دا ډېر خلک دي. دا کې اوس غږ پر راوکئ، دا غږ ته نه موږ دغه پرېږدو، نه دا یو ملګری پرېږدو نه بل ملګری پرېږدو. دا چې نن اوس غږ پر راوکي دا تار له دې ځای نیولې د اوان د کاله درې پورې به دا تار بیا نه وي، بیا به تار نه وي. خلک لو دروازه به یې د اسمانه پورې. خلک دې ته مه مجبوروئ چې خلک هغه ته لاس واچوي. ورونو خبره دا ده، زه خاص کوم د چمن واکداره خلکو ته دا پر لټ روان دی. د دې دپاره پکار ده دا زموږ واکداره خلک ډېر لوی زورور ساوند سیسټم، هو ته په پای کې خلک هم باید واوري، لوی سیسټم. او د دې پر لټ دپاره لکه ملګري چې وویل د چا په کور کې ډوډۍ نشته، اڅکزۍ، نورزۍ، الوکوزۍ، نورزۍ خیلې په چمن کې چې اوسي چې دوی خالي زکات پیسې د زکات پیسې پر میدان کښېږي. د دې ځای در کوچې پورې یو غریب هلک ولکه بیا خولۍ پاتې سي، ولکه یا خورلنه بې پوړنې پاتې سي. مهرباني وکئ د دې پر لټ کومک وکئ، پیسې ور واچوئ، کومک وکئ، د ډوډۍ کومک وکئ، د پیسو کومک وکئ چې دا خلک په کار اخته سي. وروره پښتونخوا ملي پارټۍ ستۍ پارټۍ ده، ستۍ خوښه غټې خبرې زه نه کوم. زه دلې یم، څو ورځې کوم پر دغه پر لټ به ګرد خلک راګرځو. لاړ به سه مسمانځي ته به ووایم، لاړ به هغو ته به ووایم، دلته نور کلي ته ووایم، بل چا ته به ووایم چې هلکه ملا مې ماته سپین ږیري ملایان پیران خوارکۍ په پښه نه لري. دا یو ملګری هغه لګیا دي، همت کوي. وروره د دست کومک وکړئ، د هست کوم. دا زما ذمهواري ده، دا زما ذمهواري ده. زه په ګرد وطن ګرځم، هر ځای ما نه دی هېر کړی دا پر لټ. دا پر لټونه په کار ده چې پراخ سي، په کار ده چې پراخ سي د حق دپاره. خو د هغې دپاره الله پاک قرآن کریم کې وایي بسم الله الرحمن الرحیم، الله پاک وایي علما ناست جنګ به راسره وکړي چې تا زموږ په دغه څه کار دی. په قرآن کریم کې الله پاک وایي او قسم اخلي والعصر، بسم الله الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر. ځینې مفسرین وایي چې دا د مازدیګر د وخت قسم دی، ځینې مفسرین وایي چې په وخت قسم دی، په زمانه قسم دی، او نسلونه چې تېر سوي دي په دې قسم دی. الله پاک وایي والعصر، زما دې په زمانه قسمي، زما دې په وخت قسمي چې ګرد انسان په تاوان کې دی. بیا یې په خپله بیانوي الا الذین، بیا د هغه کسانو، بیا څلور خوی ښولي. والعصر قسم مې دې په وخت دی، قسم مې دې په زمانه یي چې ټول انسان په تاوان کې دی. الا الذین، بیا د هغه انسانانو آمنو چې ایمان یې راوړی، د خدای نظام، د خدای لار یې ومنله. وعاملو الصالحات، او ښه عمل یې وکړئ. وتواصوا بالحق، لکه دا ته چې روان کړی د حق تبلیغ یې وکړئ. وتواصوا بالصبر، او بیا یې صبر وکړئ. صبر دې ته نه وایي لکه زموږ پښتنې ښځې چې وایي چې بس کښېنه د اسمان نه خدای پاک یو شی رادغه کړي. صبر دې ته وایي. غوث الله، امیر محمد او دا په لکونو خلک، صبر دې ته وایي تا د حق دپاره یو شي ته لاس اچولی دی. دا د لیوه د خولې څخه یو شی کښل دي، په دې لیوه بد وړي، خوله اچوي،
د صبر د دغه معنا دی چې د حق تبلیغ دې وکړئ په دې زورور خو زورور خدای دې بل زور موږ نه منو چې حق تبلیغ دې وکړئ تا ته به تکلیف راځي تا ته به وهل راځي تا ته به جیل راځي تا ته به ټکول راځي دا به برداشتی چنګېږي ته یې دا پلت روان کړی دی که ضمانت راڅه غواړئ ضمانت درکوم که ملا په ضمانت کې غواړې ملا په ضمانت کې درکوم که پیر په ضمانت کې غواړې پیر په ضمانت کې درکوم موږ له زمانو دا کار کړی دی موږ له زمانو دا کار کړی دی کوو یې بله خبره عزیزانو د کډوالو ده افغان ټیر بله خبره عزیزانو د کډوالو عزیزانو ده کډوال په جهان کې یو سم د ګوردو دپاره یو قانون دی افغان کډوال به د جهان د نورو کډوالو سره نه جلا کیږي چې کوم قانون د بل کډوال لپاره دی هغه به د افغان کډوال لپاره وي د دنیا قانون دا دی چې کم سړی په کم ملک پیدا سو دی د هغه ځای اوسېدونکی هر افغان چې دلته پیدا سوی دی خالد یا تاریخ وښیي هېڅوک دی نسي ایستی د دې وطن اوسېدونکی دی هغه افغان په دنیا کې بل قانون دا دی تاسو تللی یاست فرانس له لندن له پلانې له تاسو تللی یاست هلته چې 4 کاله تېر کړې 15 کاله تېر کړې 10 کاله تېر کړې یو څه پیسې خرڅ کړې ته د هغه ځای تذکره اخیستی سې دلته په لکاو انسانان زېږېدلي دي تا به ویل تا دا مجاهدین دي دا داسې دي لکه حضرت عمر دا داسې دي لکه خالد بن ولید دا داسې لکه فلانی صحابي نن بیا څه ټکه شوې ده وروره که ستا و د افغانستان حکومت کې منځ کې یو ګډوډ ستا هغه سره کښېنئ سره وګایېږئ د کډوالو د مسلې ذمهواره افغان حکومت پاکستان حکومت د اقوام متحده سکرټري جنرال او د UNHCR مشران دا به کښېني دا په دوی ذمهواره دي دوی به فیصله کوي دا په کورونو ننوتل کشنیان وهل پیسو کې جیبو کې ګرځېدل دا ناروا کار دی دا غلطه ده موږ د چار کومک غواړئ پښتونخوا ملي پارټۍ حاضره ده موږ راغلي یو ګرځو افغان ټریډ باندې موږ پرون مجلس کړی دی دلته عبدالباري راته ګایدی اوس کاغذ یې په لاس راکړئ زه نه په پوهېدم افغان ټریډ افغان تجارت خدای خبر څه بده پیښه ده د چمن کاروبار پر خلکو بد لګېږي پر کراچي باندې سوپارۍ په جازو کې راځي پر ګرین چینل یې لدی پلانی شی یې لدی پلانی شی یې لدی دې کې عزیزانو د پښتنو چمبر مشران چې کوم دي هغه به موږ ته راشئ پښتونخوا ملي پارټۍ ته موږ ته به وایي موږ ته به لارې راشئ چې زموږ څه په وس پردي هغه بالکل موږ ورسره کوو عزیزانو هغه ورسره کوو پښتونخوا وطن کې عزیزانو لږ پام پکار دی ورونو شاوخوا ګورئ خواست درته کوم دا وطن دا ځمکه دا د الله پاک د نعمتونو ډکه ځمکه ده په دې کې د دنیا هر نعمت شته په سوره رحمان کې الله پاک او قرآن کریم کې الله پاک و انسان ته د خپل خدایي ذکر کوي بیا ورته وایي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس وقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان دا ورته کوي بیا د خپل شیان چې وسړیه دا انګور چې ته خورې دا ستا لاسو نه دي پیدا کړي دا خرما چې ته خورې دا ستا نه دي پیدا کړي دا زیتون دا فلانا دا ما پیدا کړي بیا سمندرونه ور بیانوي بیا غمي ور بیانوي بیا لولو والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان دلته حافظ صاحب ناست دی آیات په جمعه کې دی ووایي سوره رحمان چې په سوره رحمان کې کوم نعمتونه دي هغه په افغان وطن کې شته پر دا نعمتونو عزیزانو تا خلک نه پرېږدي غوث الله پام به کوي د خپلې ژبې سره غوث الله پام به کوي محمود هم پام کوي خلک
زموږ د دغه نعمتونو دپاره زموږ پر وطن یو میله جوړول غواړي، لکه په یوکرین کې جوړه ده، لکه په فلسطین کې جوړه ده. موږ به خپل بچیان لکه اچرګه چې چیچیان د وزر لاندې نیسي داسې بېږدو. خپله خبره به د دنیا په مخ کې د دې زاګر جهان اوري، داسې بېږدو چې جهان دا ووایي چې ورور دا خلک ټیک وایي، دا خلک صحیح خبره کوي، دا پر سمه لار دي، پر لټ کامیابه دي عزیزانو. زه دوری دېرش پیدلې کوم، په دغه غرو کې درته ګرځم، کېدای شي بیا د راسم چې در څو ته ناست یاست د ما څه ډیوټي په لاس راکوئ، پښتونخوا ملي پارټي څه ډیوټي په لاس ورکوئ، بلکل موږ ته تابعدار، موږ ته ملګري. الله پاک مو وساته، خدای دې خیر. ډېره مننه. کور ودان زنده باد. صحبت داسې ګوري چې ډېر هلکه درې نارې خو وکړئ خلاصمنو، ګوره په کلکه یې کوئ، په کلکه یې کوئ. یوه ناره ده بسم الله الرحمن الرحیم، زه به هم ناره تکبیر ته ووایي الله اکبر. بسم الله الرحمن الرحیم، ناره تکبیر. ښه په زوره کرنل صاحب یې واوري. ناره تکبیر. د چمن پر لت د لغړیانو ملایانو مشرانو اتحاد، پښتونستان، پښتونخوا، پښتون افغان ولس. خدای مو وسات، خدای مو وسات.